وابیان وابیان چې د خدای پیغمبر چاته وسیله کوي وای دا شرک دی. ما ورته ووی رسول عایشه صدیقه وای دا یو حدیث وایم عایشه صدیقه ته خلک راغلل ورته وای وی سخته قحطي ده بارانونه نشته څه وکړو چې باران ووري ورشئ انظروا قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله قبر ته ورشئ فاجعلوا منه قوه دغې نه د رسول الله هغه قبر سره ګنبته فکر داسې یو سوری جوړ کړه چې قبر د رسول الله اسمان وویني چې اسمان یې وویني. الله اکبر. چې کله یې دا دربچه پکې جوړه کړه قبر چې اسمان ولیدله اسمان باران ووروله ټولې ځمکه یې لندې کړې. مولا علی قاري د دې حدیث لاندې لیکلی دي وایي ولې باران وورېده چې رسول الله قبر یې اسمان ولیده وی ځکه اسمان په رسول الله باندې وژړل دا د اسمان اوښکې وې چې د ځمکې یې لندې کړې دا د رسول الله په قبر ځکه قرآن وایي چې فما بکت علیهم السما په کافرانو اسمان ونه ژړل. معلومه دا ده چې په نیک انسان اسمانونه ژاړي. نو ګوره مسلمانانو دا توسل نه مني دا راډیو ملایان دا میلاد نه مني دا توسل نه مني. او یوه خبره درته کومه والله په خوله مې نه راځي خو درته وایم چې لږ یې وپېژنئ نقل کفر نه باشد. کفر را نقل کول دا کفر نه دی. ما ته یوه وابي ویل وی د موږ په دې کې هم شک دی چې رسول الله به ایمان تیر کړی وي که نه. العیاذ بالله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دا دومره بې ادبه دي. وایي د رسول الله روضې ته که ورسېدو قدرت مو پیدا کړنګوو یې. دا د رسول الله دښمنان دي. وابیانو له لرې ګرځئ. میلاد ثابت دی په چلنج وایم په چلنج وایم. زه د معلوم ادرس نه خبرې کوم. د ارغندۍ د مدرسې یو چڼه یم. زه ټولو ته چلنج ورکوم شرقا و غربا شمالا و جنوبا عربا و عجما چې هر ځای تاسو وایئ زه درځم. کې به نو د الله کتاب ته کې نه به د رسول الله کتاب ته کې به نو څلورو مذاهبو ته که مې ثابت نه کړه. ځینې علما څه وایي ځینې علما وایي په اثبات د میلاد ستا عمر که کم وي دا زما عمر دې ستا شي ستا عمر که کم وي دا زما عمر دې ستا شي تا لسې راځي هغه مرګی دې ماله راشي تا لسې راځي هغه مرګی دې ماله راشي. نعره تکبیر په جوش سره نعره تکبیر د شاولو نعره تکبیر نعره رساله جشن عید میلاد. نو ګورې ځینې خلک وي د علماو په دې کې اختلاف دی ټکه اختلاف هم نشته. مخکې شیخ صاحب درته وویل څوک وایي ابن الحاج المالکي رد کړی دی صفا درواغ وایي لعنت الله علی الکاذبین. ما ته په څلورو مذاهبو کې یو امام را وښیه په څلورو مذاهبو کې یو معتمد شخصیت وښیه چې میلاد رد کړی وي زه په دې منبر د وهابیت اعلان کوم. دا ګز او دا میدان سړي وي ډېر ټوپونه کله بل ورته چې دا ګز د میدان موږ خو داسې نه غږېږي چې ورسته غږېږو. مخامخ درته وایم رامخته شه. ما د راډیو ملا ته 2 کاله مخکې چلنج ورکړی اوس هم په فیسبوک کې پروت دی رانه پټ دی والله که مخ ته راتلی شي. ته راشه چې زه در وښیم ته د حدیث الفاظ نشي ویلی 6-8 غلطۍ خو دې په الفاظو کې دي تا به له علم څه شی وي. دې ته وګوره دا هم په میلاد باندې رد کا. نو ګوره میلاد ثابت دی وهابیان بې ادبه دي. دا د جهنم سپي دی سپي دی سپي دی د کلي سپي نه دي. سرم خلاص کړئ. ما ته یو وهابي دا بیان وغېږه دا تا کړی ما به حکومت ډېر بې غیرته دی چې نه دی وژني خو موږ د خامخا وژنو. ما یوه جمعه وخت راغی د کارونه مې دي بیا وروسته سره وژنو. ما دا ایمان دی ولقدر خیره و شره من الله تعالی. نو ګوره دا د دغه والا نه دي د ثبوت والا نه دي چې دی دا خلک ډاروي. نو ما دا خبر که په آخره کې چې وابیان د کوڅې سپي نه دي سپي هم د جهنم لیدلي نه خدای نه در ویني. ولې د جهنم سپي به هغه څوک ګوري چې جهنم ته لاړ شي. خدای دې موږ او تاسې نه بیایي په عشق د رسول الله هم د خدای جنت ته بوځي. ښه خو که چیرې ډېره سودا کېدله چې دا به څرنګه وابیانو ته ګوري دا تیار د جهنم سپي دي. بس د هغې باندې مینه ماتوئ دا جهنم دې خبره